تاسو ته دې نه مخکې څو بیماریانو په باره کې ما ویلي وو چې یاره د هغه علاج ته په وخت باندې ونه کړي انسان بیا مړ کوي. هغه کې څه شی ریبیز ولري، ونوس پوچېچلې چې کومه بیماري ده، یا ټیټنس دی، څوک روډ باندې وغورځېدو، اکسیډنټ یې وکړو، موټرسایکل نه وغورځېدو، یا زنګین میغ باندې خپه کېښوده، زنګین چدرو باندې وغورځېدو، نو د هغې ویکسین خامخا کوئ، هغه انسان بیا مړ کوي. نن یوه بله بیماري دی چې هغې ته موږ ډپتیریا وایو. ډپتیریا که موږ ساده الفاظو کې وګورو نو دا د ګلو یوه بیماري دی، د تروټ یوه بیماري دی. دا داسې بکټیریا دي، داسې جراثیم دي چې دا حمله چېرته کوي زموږ غاړې باندې، غاړه انسان خرابه شي بالکل. نو چې کله هم دا خرابه شي، د دې ویکسین دې که وخت سره وکړو خو ټیک دی، که وخت سره د ویکسین ونه کړو نو اکثر څه شی کېږي، لسو کې 5 کسان دا مړ کوي بیا. نو دا داسې هلکه کې مالی. اوس ډپتیریا لګېږي څنګه، یا د دې علاج بیا موږ څنګه کوو؟ ډپتیریا که موږ وګورو دا هغه خلکو نه لګېږي چې چا کې الریډي دا جراثیم وي. څنګه وي دا جراثیم؟ اوس زما ډپتیریا دی، ما کې دا جراثیم دي، دا بیماري ما ته لګېدلې که زه ټوخېږم، اپرنجی کوم، یا تا سره ډېر نږدې نه خبرې کوم، یا چې زه کوم ګلاس نه اوبه څکم هغه ګلاس نه ته م اوبه څکې، دې څیزونه څه شی کېږي، دا جراثیم ما نه اوړي، تا ته دا جراثیم اوړي. نو دې نه ډپتیریا خورېږي داسې یو بل ته. اوس د ډپتیریا اکثر خطرناک څوک کېدلی شي؟ ډپتیریا هغه ماشومان چې هغه 7 کالو نه کم وي، دا خطرناک کېدلی شي. یا هغه خلک چې هغه 40 کالو نه هغه په بره وي، دا خلک څه شي خطرناک کېدلی شي. ولې چې ډپتیریا کم جراثیم دي دا ډېرې اټیک چېرته کوي، که دا چېرته هم د هغه کې بدن کې خوره شو نو دا زموږ زړه باندې هم اټیک کوي، ساه اخیستو کې هم راته تکلیف شي، زموږ چې کوم لنګز دي، کوم پیپړې دي، پړپوس دی، یا څوک ورته سږی وایي، دې باندې اټیک کوي. دې نه بغیر د ګردو چې کوم فیل کېدل دي دا هم پکې راځي. اوس که یو انسان ته ډپتیریا دی، موږ به یې څنګه پیژنو؟ اول د تصویر وګورئ، که چېرته هم د چا غاړې دغه شان شوې، اوریجنل تصویر ځکه درته نشم ښیلی چې اوریجنل تصویر بیا دلته بین کوي، دا انټرنیټ نه پرېږدي اوریجنل تصویر. نو که د چا غاړې دغه شان شوې، غاړې چینج شوې بالکل، یا دې نه بغیر غاړو سره سره هغه موږ څه وایو چې غاړې بالکل بغې شوې، اواز یې بدل شو، غاړې دغه شان شوې، دې نه بغیر سخته تبی شوه، رېږدېده پرې راغلو، خولې پرې راوځي، ساه اخیستو کې ورته تکلیف دی، سر کې ورسره درد راځي، نو دغه سړی په وخت باندې غم کوئ. دې سره چې کله د چا غاړې ډېرې زیاتې خرابې شي هغه ته ډپتیریا کېدلی شي. اوس که ډپتیریا کم انسان ته موشوله نو کول څه شی پکار دي؟ ګورې اسانه طریقه دی، اسان حل دی، د ډپتیریا ویکسین دی. که ډي ټیپ کوي ځان ته، یا که نور داسې ویکسین دي ډپتیریا والا، یا ټیټنس کې ما کار کوي، نو هغه ضروري دي. که چېرته هم ډاکټر درته وویلو چې د غاړو دپاره یا غاړې دې خرابې شوې، د دې دپاره به ته ویکسین کوي، اکثر خلک وایي چې زه یې نه کوم ویکسین، ما ته یو 2 ګولۍ راکړه، خو ځان ته تکلیف مه جوړوئ، دا څیزونه خطرناک دي. که کله هم ډاکټر درته وویل چې یاره ته ویکسین وکړه، یا ګولۍ انټي بایوټیک یې درکړي، ایریترومایسین یې درکړو، دې نه بغیر نو انټي بایوټیک یې درکړو، نو هغه وخت سره خورئ، خو انټي بایوټیک به بیا پرېږدئ نه. چې څومره انټي بایوټیک ډاکټر درکړو، که 10 ورځو دپاره، 20 ورځو دپاره، هغه بالکل کورس پوره کوئ، پلس د دې ویکسین خامخا کوئ هغه ماشومانو ته چې کوم 7 کالو د هغه عمر کم دی، هغه خلک چې 40 کال نه د هغه عمر سوا دی. نو ډپتیریا هلکه کې مالی، ډپتیریا خطرناک ثابت کېدلی شي، دا خلک بیا مړ کوي. خو که ویکسین چا وکړو اسان علاج دی. مهرباني.